الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام محترم، د ذبیحې په حواله سره یو دوه مسایل ذکر کوم، چونکې د اختر میاشت را روانه ده او قربانۍ او سیزن را روان دي. نو دې وجې نه دغې ذبیحې په حوالې سره یو دوه مسایل ذکر کوم. لومبنۍ مسله دا ده که چېرې یو سړي څاروی ذبح کولو په ټیم کې تسمیه پرېښوده، نو د ده څاروي به څه حکم وي؟ آیا دا ذبیحه به حلاله وي او دې نه به خوراک کول جایز وي او که نه؟ دویم مسله، که چېرې د ذبیحې په ټیم کې د څاروی ذبح کوو، حلالی کوله، په دغه ټیم کې دنه دا تسمیه ایره شوه، بسم الله الله اکبر، دا ترې نه ایر شو، بلکې د دې په ځای باندې ده ووي الحمدلله او سبحان الله الله اکبر، دا الفاظ ووي، نو آیا د دې ذبیحې د دې حلالۍ به څه حکم وي؟ دا به حلاله وي او که حرامه وي؟ لومبنۍ مسله، که چېرې یو سړي څاروی حلاله حلالی کوله او په دغه ټیم کې د تسمیه اونی، نو د دې دوه صورتونه دي: یا به دا تسمیه د قصدن نه ویلي، قصدن او عمدن به نه ویلي، جان بوجھ کر تسمیه به نه ویلي، پرېښي وي، او یا به ترې نه هېر شوي. که چېرې جان بوجھ کر قصدن او عمدن د تسمیه نه ویلي چې نه وایم تسمیه، نو په دې صورت کې چې کومه دا څاروی دا حرام دی، دا ذبیحه حرامه ده، خوراک ترې نه کول جایز نه دي. او که چېرې ده نه هېر شوي وي، هېر شو ترې نه چړی راښکله څاروی ذبح کړو، نو دا حلاله صحیح دی او د څاروي نه خوراک کول جایز دی او صحیح دی. تسهیل الضروري لمسائل القدوري، دا د مفتی عاشق الهی صاحب رحمت الله علیه د قدوري یو شرحه ده، په هغې کې هغه فرمایي: وان ترکها عامدا فذبیحته میتة لا تؤکل. که چېرې دا تسمیه د قصدن او عمدن پرېښي وي، نو په دې صورت کې دغه ذبیحه د ده مرداره ده او دې نه خوراک جایز نه دي. وان ترکها ناسیا اکلت، او که چېرې ده نه هېر شوي وي، هېرې سره چې کومه ده هېر شو نه تسمیه یې ونوي، نو بیا دا حلاله جایز ده او دې نه خوراک کول دا حلاله جایز ده، صحیح ده، او دې نه خوراک کول جایز دي. دویمه مسله، که چېرې یو سړي د تسمیې په ځای باندې هغه نور الفاظ سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا الفاظ وي، نو اوس د دې به څه حکم وي؟ دا حلاله ټیک ده او که ټیک نه ده؟ که چېرې یو سړي د تسمیې په نیت باندې، نیت یې تسمیې و، خو د حلالولو په ټیم کې تسمیه ترې نه هېره شوه، ده ووي سبحان الله الحمدلله الله اکبر، دا الفاظ وي، یا بسم الله دا الفاظ وي، نو په دې صورت کې دا ذبیحه حلاله ده او دې نه خوراک کول جایز دي. بحر الرائق ملا فرمایي: ولو سبح او حمد الله او كبر يريد بالتسمية على الذبيحة تحل والا فلا. که چېرې یو سړي چې کومه دغه سبح الحمدلله وي، سبحان الله وي، او حمد الله یا الحمدلله وي، او کبر یا چې کومه تکبیر وکړو الله اکبر وي، خو یرید بالتسمیه د تسمیې ارادې سره وي، اراده د تسمیې وه على الذبیح د ذبیحې باندې، تحل دا حلاله ده، دې نه خوراک کول جایز دي. والا فلا، او که چېرې داسې نه وه بیا جایز نه دي، یعنې اراده د تسمیې نه وه، دقه شان دغه الفاظ وي، تسمیې اراده یې نه ده کړې، نو په دې صورت کې چې کومه بیا دې نه حلالې نه خوراک کول هغه جایز نه دي. لأن دا وجه بیانوي، لأن هذه الالفاظ، بشکه دغه الفاظ چې دي دا کنایه دا کنایي دي من التسمیه، تسمیې نه. والکنایه او کنایي الفاظ انما تقوم مقام الصریح، دا په مقام د صریح کې ودرېږي، خو بالنیت، په نیت سره. لکه مثال در کومه، یو سړي چې کومه دا خپلې ښځې ته ووي انت علی کظهر امي، ته په ما باندې داسې یې لکه زما د مور شا. اوس دغه انت علی کظهر امي دا الفاظ په طلاق کې دا کنایي دي، صریح نه دي. صریح الفاظ په طلاق کې دا دي انت طالقون، دا اوس صریح الفاظ دي. که دې سره چې چا داسې الفاظ استعمال کړو طلاق واقع شو. او دا چې کوم دي دا کنایي الفاظ دي،
او په کنایي الفاظو کچري داسې وي نو اوس دغه سړي نه به تپوس کېدلی شي چې دا کنایي الفاظ چې تا ووي که زهر امید دا الفاظ تا ووي نو دې نه ستا څه مطلب دی که اوس چېرې دی وایي چې دې نه زما مراد طلاق دی نو ټیک ته طلاق واقع شو او که چېرې دی وایي چې دې نه مې مراد طلاق نه دی بلکې دې نه مراد دا دی چې څنګه راباندې د مور شاه محترمه ده داسې تم راباندې محترمه یم نو په دې صورت کې به طلاق نه ده وکړي نو لهذا دا کنایي الفاظ دي دا چې د صریح الفاظو په ځای کې ودرېږي نو نیت ته به اعتبار وي نو دقه شانتې په ذبیحې کې سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا الفاظ چې دا کنایي دي او تسمیه بسم الله الله اکبر دا لفظ چې دی دا صریح دی نو دا صریح لفظ دی اوس چې دا کنایي الفاظ استعمال کو نو نیت په ته اعتبار چې نیت وسه تسمیه وو کنه که نیت چې تسمیه وسره وو او ټیک ته حلاله دي جایز ده صحیح ده او که نیت وسره تسمیه نه وو نو په دې صورت کې حلاله جایز نه ده خوراکي جایز نه ده